لدې دعای خیر د مغفرت دعا چې دا زمونږ عزتمن ملګری اعظم خان لاغه په باره کې دا منعقد شو. زه د زړه د کومې د تمام ډاکټر برادري د ایڈمنسټریشن د خپل ایم ایس عزتمن د خپل پروفیسران صاحبانو د ډیمسانو صاحبانو د پیرامیډکس د نرسز د کلاس 4 د سکیورټي د ټولو مرګرو زه شکرګزار یم چې تاسو په شارټ نوټس باندې رالی دې دعای مغفرت له الله تعالی دې ستاسو عزت نصیب دې دعا باقاعده آغاز به تلاوت کلام پاک نه کوو د شر په حاصلولو دپاره قاري صاحب ته زه درخواست کوم چې تلاوت کلام پاک شرط وسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. برادری دا زمون کلاس 4 دی یا سکیورټي دی ایڈمنسټریشن دی د دې غریبانو مریضانو په خدمت کې شپه ورځ لګیا دي او موږ له خدای پاک کوم قربان ثواب په دې باندې راکړي چې موږ له دې غریب برادرۍ خدمت بغیر لالچه بغیر دغه نو اعظم خان چې یو ډیر عزتمن مرګره زمونږه د دې دنیا نه په ډیر ینګ ایج کې هغه کوچکو او دغه خدمات ته چانه پټ نه دي. ما چې په سیدو بابا کې د جنازه په دوران کې له ټولو د ډکې سترګې ولیدې د اوښکو دا پریشانه چهرې مې ولیدې نو ما ته دا پته ولېده چې د اعظم یوازې د هسپتال نه بلکې د هسپتال له بهر هم د خلکو سره ډېر ښه تعلق او ډېر خدمت یې کړی دی او د هغه یو مقام او په انستیزیا کې هغه ایڈمنسټریشن کې و د ارتوپیډیک ووډ انچارج و او اینی ټایم هغه د خپل یونټ له چې دی ترقي ورکړې ده مخکې یې بولی دی د دې قوم خدمت یې کړی دی نو هغه خدمت موږ نشو هېرولی له هغه په ډېر ینګ ایج کې اچانک لاړ د الله تعالی یو نظام دی دا فاني دنیا ده وایي منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا موږ ټول روان یو خو څوک نه مخکې روان دي او څوک وروستو روان دي خو خدای د آخرت زموږ ښایسته کړي او اعظم له د خدای پاک اته واړه جنتونه ورکړي په جنت الفردوس کې د الله تعالی اعلی مقام ورکړي او د دې خاندان دپاره دا ډېر غټ مرګ دی دا د دغه خاندان دپاره هر انسان په خپل ځای باندې ډېر قیمتي دی پریشیس دی لاغه لایف خو دا هم له دې خاندان دپاره ډېر غټ غم دی الله تعالی د دې خاندان له صبر جمیل ورکړي او خدای پاک دې زمونږ نور دی خدای پاک خیر را پېښ کړي مرګ حق دی د دې نه یو انسان چې دی نو هغه انکار تی نشي کېدی د مرګ نه ځکه چې زمونږ پیغمبران او زمونږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم له 63 سال په عمر کې تاسو ته پته ده یو ډېر موږ ته به ډېره کمه زندګي ښکاري خو دا په دې کې هم د الله تعالی یو مقصد و هغه هم د دې دنیا ته راغلی دی خپل کم الله چې ولا کم ټاسک ورکړو هغه پوره کړی نن ماشاءالله مسلمان ګډ په ګډ دی خو هغه هم د دې دنیا نه تشریف وړی زه چې کله دې مقبرې ته لاړ شم ډېر عجز یم په خپله ګناهګار یم تاسو به هم ځئ خو چې زه دې مقبره کې وګورم نو زموږ نه ډېر عزتمن او ډېر ښکلی خلک په دې مقبره کې پراته دي زه چې ګیر چاپېره وګورم دا کتبې لګېدلې دي
نو ډیر خپل او ډیر عزتمن خلک له دې دنیا نه تللی داسې به موږ وځو نو الله تعالی دې خیر را پېښ کړي خدای دې نور چې صحیح خدای آخرت زموږ ښایسته کړي د قبر د عذابه دې خدای موږ وساتي او دعا به نور مفتي صاحب کوي اوس زه خپل عزتمن مشر له دې ادارې ځکه چې موږ اسپتال هم کولاو دی هغه هم دغه کوو زموږ عزتمن مشر ډاکټر ضیاء الله خان ایم ایس سیدور ګروپ اف ټیچنګ هاسپټل ته درخواست کوم چې هغه راشي اعظم خان په دغه کې ودرېږي